د شب قدر په شپه باندې فرشتي هر کور ته ورځي، هر جومات ته ورځي، هر سمندر ته ورځي، هر دکان ته ورځي، ولیکن دو ځایونو ته دا فرشتي نه ورځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در ربکم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زموږ ټاپک دی دا د شب قدر حوالې سره دی، او هغه ټاپک دا دی چې فرشتي په شب قدر کې هر ځای ته ورځي. کوم ځای کې هلکه بندګي د الله پاک کوي، کوم ځای کې هلکه د قرآن تلاوت کوي، کوم ځای کې چې هلکه ولاړ قیام کوي، څوک رکوع کوي، څوک سجده کوي، څوک په قیاده باندې ناست وي، څوک د الله پاک حمد و ثنا کوي. هر ځای ته دا فرشتي ورځي، ولیکن دو ځایونو ته دا فرشتي دا نه ورځي. لومبې هغه ځای چې په کوم ځای کې تصویران دا پراته وي، په کوم کور کې، په کوم دکان کې، په کوم محله کې، په کوم سکول کالج کې دا پکې تصویران وي، نو هغې ته فرشتي دا نه ورځي. نو کوشش وکړئ چې لومبۍ خبره دا زده کړو چې موږ تصویران مسویران دا لر کړو، سیټ کړو، ځکه رحمت فرشتي زموږ کور ته نه راځي. دغه رنګه دویم نمبر خبر دا چې په کوم کور کې سپي وي یا سپی پکې وي، نو چې په کوم کور کې سپی وي نو د کور ته فرشتي نه نازلېږي، نه داخلېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام په کور کې کوته او د کټ لاندې او پیغمبر علیه صلات وسلام نو لیدلی. جبرائیل علیه صلات وسلام د هغې د وجې 100 ورځې ته به نو راغلی. نو دغه رنګې فرشتي دا فرشتي به نازلېږي نه، نو ستا کور ته به د شب قدر په شپه کې د رحمت فرشتي نه راځي. نو کوشش وکړئ چې دغه سپي او د ارس لر کوي. یاد ساتئ چې موږ یو خبره کوو چې انسان نه او ځناورو نه، سپو نه، ارس نه روح دا فرشتي اخلي. د خلکو په ذهن کې دا سوال پیدا کېږي چې دا کوم سپي دي، تاسو دا وایئ چې فرشتي به نه راځي. چې فرشته نه راځي پکار دا و چې سپی به نه مړ کېدی که نه، دا ولې مړ کېږي؟ نو یاد ساتئ چې د دې سپو دپاره الله پاک خپلې فرشتې دا پیدا کړي، هغه فرشتې چې هغه د سپو نه دا روحونه لي. په دې کې یو مناظره هم شوې وه، یو سړي دا وایي چې زه به مړ کېږم نه، چې ورته یې ولې نه مړ کېږي؟ وایي زه به ځان سره سپی ګرځوم نو د مرګ فرشتې به نه راځي، زما نه به روح نه لي. یو عالم ورته فرمایل چې تا نه به هغه فرشتې روح اخلي چې کوم فرشتې د سپو نه روحونه اخلي. دا پکې لطیفه وه. نو کوشش وکړه چې دا دوه خبرې سپي دا لر کړو، او دغه رنګې څومره تصویران مسویران دي دا لږ سیټ کړو. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.